بسم الله الرحمن الرحيم. باب العيدين، باب دي په بیان د اختر د مونځ کې. صحیح پرې دی یار وله عید چې د مولوی صاحب عود نه دی، عود معنی د واپسی. اختر د عید ځکه وایي چې دا کال کې واپس کیږي یو پیره، او که دا بل اختر شي نو دوه پیرې ځان سره خوشحالۍ نه راوړي. او عرف کی هر خوشحالی کار تا اختر ویلے کیگی. عید و عید و عید سرن مجتمع، دری عیدون جمع شو، وجه الحبیب و یوم العید والجمعہ. علامه شامی لیکلی داسی جمعه سره مناسبت دا دی کم شرایط چې دی جمعه دی کنه اټول د اخترم دی ټول بټوله صرف یو چې خطبه د جمعه د باره شرطو اختر د باره نه ده، ځکه خو جمعه کې مخ کې او اختر کې رستوي. راځي ورلنو مبادی د باب ذکر کوي شرایط د وجوب د عید. اوله مسله دا ده چې د اختر منځ واجب دی کنه سنت دی. نو قدرې کې کوم عبارت دی غینه معلومیږي چې واجب دی، او د جامع صغیر عبارت نه معلومیږي چې سنت دی، او صحیح ده چې واجب دی. سره واجب باقی سنت چې وته ویلې شوی دی د دې د وجه نه وته ویلې شوی چې د سنت نه سنت ثابت دی د دې وجوب. وګورئ وتجب صلاة العید، واجب دی منذ د اختر على كل من بالغ کسمانی تجب علی صلاة الجمعه، چا باندې چې جمعه واجب وي. شرایط د جمعه او د اختر یو دي. وفي الجامع الصغير نور خدا سو پیږي کنه جمعه بچا واجب ده په مقیم باندې او مذکر باندې او دادا شپږ شرایط د ادا. وفي الجامع الصغير کې دي عیدان اجتماع، دو اختر چې جمع شي په یوم واحد، په یو ورځ کې دو اختر جمع کیږي. یو د اختر مون زیادې بل د جمعې ورځ می جمعې منظم دي. نو فالاول سنت، دا اول چې کیږي سار کې دا به سنت د اختر مون زیادې، او دا دویم چې د جمعې مون دا به فریضه. نو دلته معلومه شو اختر مون سنت دی. خدا دې چې ولا یترک واحد منهما، پر خودل کیږي به یوم بدواړو کنا یو بم نه پر خودل کیږي. قال هری مولوی وهذا تنسیس علی السنه، دا خنست بسنتیت امام شافعی او امام مالک رحم الله رحم ده. او اول چې وتجب صلاه العید هغه دی د قدرت عبارت. اول دا تنسیس بوجوب باندې، وهو روایت نبی حنیفه رحمه الله د وجوب ولا روایت د امام سم نه امام حسن کړي دی رحمه الله. وجد اول د وجوب ولا صدا نبی علیہ السلام چې وکړ همیشه کړي یو کلیم نه پرې خیدا دلیل د وجوبی کنه، او چې همیشه کړي یو کلی پرې خې به سنت مؤکدی. نو د اختر مونږ همیشه د بار کړي دی کلیم نه دی پرې خې نو واجب شو. وجه الاول مواظبه النبي صلى الله عليه وسلم عليها ای من غیر ترک، وهو ثابت ببعض النسخ کې ورسره دام دي. تاسو پوه شئ. وجد ثانی چې سنت ورته ویلې هغه قول د نبی له سلام دی د عربي په حدیث کې باندې چې راغلی او تاسو نه کول. عقیب سواله نبی له سلام ورته قول وکړلو دغه سوال لرستو سوال لغداو هل علی غیرهن، دغه پنځو منځونو نه علاوه په ما بل منځ فرض وی. نبی له سلام ورته ویلا بل منځ درمانه فرض نشته الا ان تطوع، مگر دا ک نفل کې. نو پنځو منځونو نه اختر منظم علاوه ده، او پنځو منځونو نه علاوه ده څه ویلو نفل نو فرض نشو. والاول اصح، لاندې د حدیث ذکر کړی دی. حضرت طلحه ابن عبد الله فرمایي قال جاء رجل الى رسول الله، مسلم شریف بخاری. نبی علیہ السلام له صلی علیه د نجد علاقه اختی ګډ وډو منګ ولا نفقه ما يقول، بدین بيدلو چې څه وایي، خو د اواز دا څه خلک څه وایي اواز یې اوریدل شولو، پس اوریدل شولو، پس ته وایي که څه وایي، خو دا اوریدل شولو نور به بيدلو نه چې څه وایي. دا کې حتی دنا من رسول الله، نبی علیہ السلام ته نږدې شو. فإذا هو يسأل عن الإسلام،
نبی علیہ السلام دوی 5 صلوات فی اليوم واللیلہ فقال غوی هل علی غیرهن نبی علیہ السلام ورتوی لا الا ان تطوع خیالم دے کنا راضی جی صاحب دی ہدایي وی والاول اصح اول خبره کوم چې قدرت مولا کړی د چی واجب دی دا اصح ده نو جواب بکار دی حدیث کې خو جامع صغیر کې خو د سنت ویلې او تسمیته او د اختر منځ مسما کول په سنت معنی لوجوبه بسنه وجداد چې وجوبي په سنت دی هغه د نبی علیہ السلام من غیر ترکین همیشه د بار کړي وسنځي مقاصد د باب مقصد اول احکام د اورو کې اختر راته بیانې اورو کې اختر ولي کنه اټ اختر رست راځي زمنګ دی کال په حسابونو سره نو اول د اورو کې اختر احکامات بیانې مستحبات العید دا ډیر شی دی خو دل لږ ذکر کړي هغه دا چې کله د وړو کې اختر ورځ وي نو مصلات ته عیدګاه ته د تللو نه مخکې به څه شی وخوري ها خوږ شی چې غسل به مو کې ښځه دي شپې به دي وتې کړي نو خمزېدار غسل به وکړي که نه به دي نه مساسې ګرځوې هسې غسل وکړه خیر دی ګناهګاري کې خو نه مسواک به ووې خوشبو به ولګي که نه قاري صاحب به ولګي تاسو ورسېدلې دا آداب دي مستحبات د اختر دي ويستحب مستحب ده في يوم الفطر کې ان يطعم چې سره خوراک وکړي لاندې لیکلي بهتره دا ده چې د کوم شی خوري دا دي خوږي قبل الخروج الى المصلى مخکې د وتلو نه عیدګاه ته چې داسې نه چې نه هم داسې لکه چې روژه یمه خلک اختر روجو باندې عادت یې هغه ورځ ځان بیا روژه ښکاري موږ مولان طالبان خوشحاله مې او خفه مې خوشحاله یې اختر دی خفه په دې اوس به بیا سبقونه شروع کړي دا قلنجي ويغتسل غسل به وکړي ويستاک مسواک به ووایي مسواک او دس لکول سنت مؤکده دي ښه یاد یې ساتئ مونځ ته ودرېږي د خلک ګڼې لځي خوب نه راپاڅېدلي خوراک دې کړی دی یا دغه شان اختر لځي دې وخت کې مستحب دی که نه اودس کې او مسواک کول څه دي سنت مؤکده دي ويتطيب خوشبو به ومږي ووایي که څه وایي لما رویه دلیل د وجه د حدیث نه چې روایت شوی دی انه علیه السلام چې وکانه یطعم خوراک به کولو فی یوم الفطر کې قبل ان یخرج الى المصلى مخکې د دې نه چې وځي عیدګاه ته وکانه یغتسل فی العیدین نبی علیه السلام به غسل کولو په دواړو اخترو کې دا د هغې دلیل شو ابن ماجه روایت دی او عقلي وجه واوره غسل به ځکه کوي چې دا د اجتماع ورځ د خلک ډېر راجمع کېږي نه داسې نه چې بدبوي در نه ځي ولانه یوم اجتماع د اجتماع ورځ ده او هر اجتماع د فاره فیسن فيه الغسل غسل بکی مسنون وي باقی د خوشبو خبره والتطيب بم گئی کما فی الجمعه کی نو مسنون دی بده کې غسل والتطيب او خوشبو لکه جمعه کې مدا کاری التم خلک ډیر جمع کیږي نو دواړه مسنون دلتم مسواک باندې باس نه دی کړای کې خیلمی ځکه ما قصه د مسواک پورا وکړه خجی دا وشو کپڑے بواچی خسته کپڑے چې کوم ور سره پکار د چینوي کني نو کم اس کم انزل شوی ښه ويلبس احسن ثيابه او وابچی خپل خسته ثياب کپڑے ځکه نبی علیہ السلام چې وکانه له جبه فنکن اگر باری و چوغه د فنک او صوف یا د وړی يلبسها اچول به فی الاعیاد پخترو کی فنک دا یو حیوان دی لومړي چورته وای ګیدړه هغه څرمنې نه به جوړه شوی و چوغه دا قیمتي نبی علیہ السلام به داسې کول نو خلی باس با چې لنډه ده واسکټې به هم پکې اچېښې کې واسکټې او چې کپړې به هم نښې اچولي ځینې خلک وایي یاره ما له خوند نه راکوي غلطه خبره ده دا خوند دپاره نه ده که نه دا خو سنت طریقه ده تاسو ما په خبره پوهېږئ لکه موږ هم داسې کله کله وایو خوند نه کوي دا کار شوی او دا کار شوی خوند بریده کنه یا هر شي خو خوند خپل مفاد د پاره مکه وکنه دنیوي مفاد خپل خواهش ته پاره نه الله د رضا ده پاره کو وګوره ويؤدي صدقه الفطر بهتر ادا ده چې د عیدګاه ته د تللو نه مخکې صدقه فطر ادا کی کم فقرا دي چې اختر منځ غریبانان کبه سور کی وکي چې پیسې راغلي موږ هم بزان له سوالو بلکې بهتر ادا ده
چې روژه کې وکړي چې اختر له ځان له تیاری وکړي ويؤدي اداب کی صدقه فطر اغناء للفقير نفس صدقه فطر واجب دی ان شاء الله کتاب زکات په اخره کې راځي خو د اختر نمخ کې ورکول یادای دا مستحب ده دې لپاره چې بے پروا شي فقیر ليتفرغ قلبه چې فارغ شي زړه داغه د مونږ لپاره خسي خدا به مو کی نو موږ ویلو خوراک به وکي خوږ شی به وخوري غسل به وکي مسواک به وي خوشبو به وي او دغه شان خې کپڑے به واچي صدقه فطر به ادا کی اوس به متوجي شي عیدګاه ته په دې لار به تکبیر وای کنه نو د ټول اتفاق د تکبیرات به وای خو امام سی وای پټ دی وای عید الاضحى کې غټ اختر کې به ښکارا وای صاحبین وای دواړو کې ښکارا وای او فتوا د امام سی بقول الله یاد ساتي دلته اختلاف په ویلو نه ویلو کې نه دی پټ ویلو ښکارا ویلو کې دی ښکارا ویلو کې دی سی وای نو امام سی وای ښکارا دی نه وای او پټ دی وای او صاحبین وای دواړه ټیک دي یعنی ښکارا ویل بهتر دي ويتوجه متوجه بشي الى المصلات پیدل تک بهتر دي ولا يكبر عند ابي حنيفه رحمه الله او تکبیر بنوي جهرن د امام سے بنسبان دي لاندې لیکلي لا يكبر جهرن او قول الامام سبسي متابعه دغه بلار د عیدګاه کې وعندهم د صاحبانو بنسبان يكبر جهرن بتکبیر وي الله اکبر اغو قیاس کی اعتبارا بالاضحى دغه دختر بمون معنی وعلة الاشتراك الاجتماع وكونهما من شعائر الدين دوړ یو شان دي خلکم جمع کی یو شعائر دین هم دي حکم به یو شان امام سی وی ګورا ان الاصل في الثنايا الاخفاء اصل بسنا کی په ذکر کی هغه څه دی پټ نو بس پټ بهتر دی او باقی جهر سره بغټ اختر کی حکم راغلی دی نو ګوره اصل دا ده د قیاس موافق دا ده چې پټي او په غټ اختر کې ثابت دی جهر نه خلاف اصل شو کنه او کوم حکم چې خلاف الاصلي خپل مورد پورې خاص ما ثبت علی خلاف القياس وغيره عليه لا يقاس وګوره وله ان الاصل اصل بسنا کې اخفاء ده باقي شرع چې دا ورد به وارد د بجهر خو غره په اضحى کې غټ اختر کې لانه يوم تكبير التزك شيء تكبير والزدا خد سنه ده ورګي اختر والا ولا كذلك الفطر دغه شان نه ده فطر والا تكبير ورځ دا احکامات شو دا کارونه کول بکارو اوس ځینی کارونه دي چې هغه نه بزان بچکو اگر چې عبادت ده خو عبادت ال عبادت چې د شریعت د تقاضي موافقه کړي اصول موافق وي عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي عبادت ال عبادتي عمل صالح چې کې درې شرایط یو ایمان پکې شرط دی بغیر د ایمان که څوک کار څه کوي عمل صالح نه او دویم شرط پکې دا دی د الله د رضا د پرېسي نیت انما الاعمال بالنیات نیت او دریم نمبر د پیغمبر په طریقه وای کته مخلص خو ټول بدعتین مخلصینی بدعات کې خو په اخلاص کوي یعنی ثواب بنی دی کې ځکه خو بدعت میګنه خو د پیغمبر په طریقه نه بس بدعت نو ځاګې نه منه کوي هغه دا چې مفتابه رائے دادا د اختر په ورځ باندې پکور کې بم او په عیدګاه کې بم د اختر د مون مخ کې نفل نه کوي او د اختر د مون پسې په عیدګاه کې مکه البته کور کې کول شي ته حکم زنانه وته دي زنانه وته هم دي ولا يتنفل دا چې ته ستریبون خزي ته وګي به وته وای خزبم دی وای سړی خو مولا شوی دی والله چې دسه مسلې ورته یاد دي ہے نو ته وای ولا يتنفل في المصلى او نفل بنه کوي بيدګه کې قبل صلاه العيد د اختر من مخکي وجه ذکر نبی عليه السلام چې زمنګ نډیر حریصو پنه کو اعمال خو غنه دي کړی لم يفعل ذلك هغه کار نه دی کړی ما حرص علی الصلاه سره د دین چې هغه حریص بمونس کولو بهم نه دی کړی ثم قيل به چاویلی دي چې دا کراهت فی المصلى خاص دا سره بیدګه کې دی کور کې کول شي وقيل او چاویلی دي فيه بیدګه کې او فی غیره او بیدګه نه غیر ټول کې د حکم عام دي نشي کوله هم دا مفتابه رائے ده والاصح على مشامه
لأنه وجد د نبی علیہ السلام لم يفعله دواړو ځینو کې نه دی کړی. تاسو په دې پوه شئ. دریم نمبر وقت د صلات عید راته بیانې لږ به وګورئ بس خبر اسانه ده بیخي. کله چې مکروه وقت د نور د راختلو ټیم کې مکروه وقت یې کنه 10-12 منټه دا چې تیر شي نو خلک وایي د اشراق د منځ وقت شروع شو وایي کنه دقه ټیم د اختر د منځم شو او ترڅو پورې وي ترڅو چې د ماسپخیم ترڅو چې زوال نه شروع شوی د ماسپخیم په وخت کې هغه مکروه ټیم یې کنه نو دغه دواړه مکروه ټیمونو ممنځ کې چې کم ټیم دی دای ټیم دی لنډه ده بس. نو د سحر ټیمي اختم شي به 10 منټه مکروه نور راخیږي چې کله نور یو نزد و اوچت شي 10 منټه تیر شي بس به د اختر د منځ ټیم شروع شو تر زواله پورې. واذا حلت الصلاه کله چې حلال شي منځ کله حلاليږي به ارتفاع الشمس هغه دا چې نور اوچت شي نو بس دخل وقتها یعنی نوافل دغه وخت حلاليږي کنه که خیلمی نو داخل شي وقت د اختر د منځ تر زواله پورې دای ابتدایي وقت شو. واذا زالت الشمس چې کله نور زایل شي زوال ټیم راشي خرج وقتها وقت یو وتلو دلیل بدشتري ویاو کنه دلیل بداده نبی علیہ السلام جو فعل د نبی علیہ السلام دلیل دی هغه به عام طور کله کولو چې د سار به مکروه ټیم تیر شو کنه یو نزد دو بدن نور چت شو به د سحر منځ د اختر منځ کولو کان یصلی العید د اختر منځ به کولو والشمس علی قید رمح حال بداو چنور به په اندازه د یو نيزي یا د دوه نيزيو دا وچت شوی یعنی مکروه ټیم به تیر شوی او انتهایی د باره دلیل لاره چې کله به گواهانو گواهی ورکړل چې مشتي دل شوی دا د زوال نه پس ونه به بل سباله به د اختر منځ کوونو کچري دغه ټیم کې مون جایز وي زوال نه پس کولای به کنه به بم سویل سباله به ولما شهیدو هر کله چې گواهانو گواهی ورکړل د هلال بعد الزوال امر به وکړلو بالخروج الى المصلى من الغد چې وضو به عیدګاه ته سبا د پاره د خیره. دریمه مسله کیفیت د صلات عید تاسو لږ برو غوړئ څه مشکل خو نشته کنه وسره ته کیفیت بیانې څنګه وکړو نو اقامت وزن بکینی د سینې چې مشروط دي ځان جوړ کړی او اقامت ته لګی شي اوله زموږ ته چا دی یو کس قصه وکړو پټکی والے یو دم په اقامت ورله برحال دسی وکړو امام با تکبیر وی مقتدین به مویدا به تکبیر تحریمی به چې کله ثنا ویل شي د قرات نمخ کې با درې تکبیرات وکي رفع الیدین بمږي الله اکبر الله اکبر الله اکبر لاسونه مزړن ساتي د دوه تکبیرات ترمنځ به چې کله دریم تکبیر ویلو یعنی مجموعي ته ورڅلور شو یو تکبیر تحریم او درې د غزوایت شو نیت به طریق الحمد بشرو کی رکعت بو کی څنګه چې امونس کی به بل رکعت تر بعد سیږي ډایرک فاتحه شروع کی سورت به وای به چې کله رکوع لذي دا غي نمخ کې به درې تکبیرات وکي او به څلورم نمبر تکبیر د رکوع کې او رکوع ته بلال شي پوهه شری به هغه کې عرف ولین نه دا زمونږ د حنافو طریقه ده او دا د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ حبر امتنا نقل لها عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې ده کنه دا غنا په اول رکعت کې 15 تکبیرات او په دویم کې 15 نقل لي یو اختلاف پیدا شو یا باول کې 15 او په دویم کې تسلورم نقل لي نو په تعداد کې اختلاف شو او دویم نمبر هغه وایي چې په دواړو رکعاتونو کې به د قرات نمخ کې تکبیرات کې مونږ په اول رکعت کې قرات نمخ کې او په دویم کې قرات نه بس هغه دواړو کې قرات نمخ کې تاسو نه صحیح کنه وګورئ بس قصه ختم شوه ويصلي الامام بالناس منبوك امام خلق تدوركاتا يكبر في الاولى تكبير بوي په اول رکعت کې د افتتاح د بارا تکبیر احرام تحریم یادی وثلاثا دري تکبیرات بوي بس دینا ثم يقرأ الفاتحه سوره فاتحه بولولي وسوره سوره بولولي ويكبر تكبيره به تکبیر کی تکبیر ير کو بها باو برکوع کی سوره نفس مجموع 15 تکبیرات شو که خیلمی درې زواید او یو د تحریمی او یو د رکوع ثم يبتدئ في الركعه الثانيه بابتداء کی برکت ثانیه کی د قراتنا بالقراءه
فاتحه او سورت بول ولي ثم يكبر ثلاثا بعدها تکبیرات بهو کی درید پس تقرتا دا زواید شو ويكبر رابعه ببصلورم تکبیرو کی ارکو بها رکوع بدغه تکبیرو کی وهذا دا کوم روایت من نقل کو دا قول عبد الله بن مسعود دا کوم طریقه من نقل کړه قول عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ دی هو قولنا دا زمنګ مذهب هم دی دا احنافو وقال ابن عباس رضی الله تعالی عنهما چې دا یوکب هغه داسي وي ما ول دوه قسم روایتونه دي نقل دي دا غاود عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ ترمنځ په دوه مسلو کې اختلاف شو یو په تعداد کې چې هغه زواید 15 وي په اول کې په دویم کې یا اول کې 15 او دویم کې څلور او عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ درې وي دا څه ده دویم ما ویل هغه د قرات نه مخ کې وي دواړو کې او عبد الله بن مسعود رضی الله قرات په روایت کې په اول رکعت کې قرات نه مخ کې بدویم کې رستو غره يكبر في الاولى تكبير بوي په اول رکعت کې للافتتاح د پاره تکبیر تحریما وخمسا بعدها دا اول اختلاف شو 15 بوي دا غینه بس وفي الثانيه وبدویم رکعت کې يكبر خمسا 15 بوي ثم يقرأ غینه بس بقرات ولي دا بل اختلاف شو قرات نه مخ کې وفي روايه دغه یو روایت کې دا دي چې بدویم رکعت کې يكبر اربعا صبوي څلور ما دا خبرم کړی و صاحب د هدايه وي عباسیو دورو چې دغه وخت کې کم حاکمانو مشرانو ټول د عبد الله بن عباس رضی الله عنه په اولاده کې نو د خپل نیکه د عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنه او په حکم به دغه د روایت موافق به عمل کول بلکې خلکو ته به حکم کو داسې کوي نو خلکو به د قشان کول 15 تکبیرات زواید په اول رکعت کې 15 یا څلور بدویم کې هر چې مذهب دی راجح رائے دغه د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ده ګوري وظهر عمل العامه او ظاهر دی عمل د عام خلکو اليوم نن روز د خپل زمانه خبره کوي په قول د ابن عباس باندې رضی الله تعالی عنهما وجه لامر بنيه ذکر د اولاد امر کوي کوم چې خلفا دي خلکو ته امر کوي د دي هر چې مذهب دی راجح رائے د فالقول الاول هغه اول قول لكم چې عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه دی لان التكبير عقلی وجه واورا تکبیرات زائد ویل او دغه شان رفع الیدین کول دي رفع الیدین هم دي کنه زائد تکبیرات ویل رفع الیدین کول د خلاف معهود شریعت کم طریقه د مونږ دغه نه خلاف ده نور منځونو کې دسي نو چې څومره کمی کده د شریعت د مشروعي طریقې څه ده خلاف ده نو چې څومره کمی کده زګه تکبیر کول او د ګڼ تکبیرات یادي او رفع د ایدی د خلاف بمعهود ده منځونو کې دغه شان طریقې کار نه دي نو فکان الاخذ بالاقل نو عمل کول په اقل باندې اولاد ځکه اقل یقیني او زید شکی اقل متيقن موږ د خبره بار بار کو کله شي زید نه ثابت استاد دیم اختلاف خبره کوي دیم اختلاف زمنګ د احناف د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قرات کې څو چې د قرات نه پس به کې دسه ده کنه دا غي تاسو له عقلي وجه واوري چونکه دا د تکبیرات ورځ د دین د تکبیرات د دین نشانات دي نو دا چې یو ځای شي خبري نو په اول رکعت کې د تکبیر تحریمی سره یو ځای شو ځکه هغه فرض هم دا او هغه مخکم ده او دویم رکعت کې خو تکبیر تحریمه نه کنه د رکوع له سره یو ځای کوي رکوع له تکبیر سره پس قراءت ثم التكبيرات چې من اعلام الدين ده خود دین د نشانات نه دي دغه وجه ده چې يجهر بها حتى يجهر چې جهر کیږي په تکبیراتو ځکه د دین د نشانات نه دي نو فکان الاصل فيها نو اصل په دغه تکبیراتو کې دا شوله چې جمع کو ته دین د نشانات نه دي ټول بچو جمع کو او برکت اولا کې يجب الحقها واجب ده چې موږ ملحق کو به تکبیرۃ الافتتاح سره دو وجنا لقوتها ذكاء قويدة دو وجهنا قويدة دي سوايا ولا قويدة من حيث الفرزية يوخا فرز ده او دویم والسبق مقدمة ده او ثانية كي بدویم ركات كي لم يوجد إلا تكبيرة الركوع إلا تكبيرة الركوع ندي موجود مگر صرف تكبيرة الركوع موجود دي فوجب الزم ونواجب شو لزم إليها ده دي سرا فوينشوي بي امام شافعي رحمه الله
د عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ په قول اخذ کړی دی او دا غنه د عبد الله بن عباس رضی الله عنه پنځو نه زیات نقل دي نو ګور 15 زواید شو یو تکبیر تحریمه شو یو د رکوع ولا شټول شو او په دویم رکعت کې شپږ مجموعي څه شو 13 بلکې 14 دیم زیات نقل دي ګورئ امام شافعي رحم الله چې اخذ احتیاطاً عمل کړی دی بقول د عبد الله بن عباس باندې الا انه حمل المرويه دومره د چې امام شافعي رحم الله حمل کړی دي هغه روایتونه ټول بټوله په زواید باندې څومره تکبیرات چې دغه نه نقل لغه ټول ته څه ویلي زواید فصارت التكبيرات دغه بنظمانه 15 څو ګرځي 15 او 16 یا شپږ صبري ګرځي ښا رسي دغه نور روایتونه بکې دي قال اخره خبره ويرفع يديه في التكبيرات اليدين انما ویلو کنه سبم کو رفع اليدين مکو ځکه حدیث کې راځي چې وو زینو کې رفع اليدين دغه کې ودام دي ويرفع او چتي بلاسن في تكبيرات الايدين کې يريد به امام قدري مولا اراده لري پر رفع اليدين باندې تكبيرات الايدين کې کوم ما سوى التكبير في الركوع يريد قدري مولا اراده لري به بخبل قول باندې ما سوى التكبير في الركوع هغه تکبیرات یادې چې هغه سوا د تکبیر د رکوع ولا ندي رکوع ولا تکبیرات خبره ولدين نه کې کنه نور یادې ځکه نبی علیہ السلام فرمایي لا ترفع الايدي لا سن منو چتیږي الا في 7 مواطن مگر بو زینو کې وذكر من جملتها او نبی علیہ السلام ذکر کړ دا غي د مجموعین تکبیرات د اعیادهم ونبي يوسف رحمه الله انه لا يرفع نبو چتیږي لا سن خو حجت علیه داغه بخلاف هغه حدیث ته کوم چې مخکې موږ روایت کړی چې وو زینو کې با لا سنو چتیږي قال ويخطب بعد الصلاه خطبتين منذ چوک به بچو خطبه وکي دوا بذلك ورد النقل المستفيد هم بدې معنی وارد دی هغه نقل کم چې استفاده یعنی خور شوی دی ګڼو خلکو نه دغه شان نقل چې اختر منبسي دو خطبه ویلي مستفید خبري مشهور ته ویل کیږي دغه تر رسیدلې سي وسامي کنه راځي خورشه يعلم فوز بدي خطبو کې څه کوي يعلم الناس فيها خلق د تعلیم ورکې د صدقه فطر واحکامها دغه د احکام چې په چا واجب ده چا ماري نصاب یې چا له به ورکې مقدار یې لانها شرعت لاجله لکه دا خطبه مشروع شوی ده د بارهم د صدقه فطر او وكل ما شرع لاجل شيء کوم شی چې د چا د بار مشروع شوی هغه ته ویل نو بس وکړو